نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، یو حدیث مبارک ته تویم، ډیر بهترین حدیث مبارک دی. حدیث مبارک کې راځي چې اووه کسان به د الله تعالی د عرش د لاندې ولاړي د قیامت په ورځ، چې د هغې نه به علاوه نور سوري نه وي. هغې کې اووه کسان دي. عزتمندو زه ورته یو په ترتیب سره ویمه، تاسو پکې هم ځان وګورئ چې آیا موږ په دې کسانو کې راځو او که نه پکې راځو. اووه کسان دي. لومبنی عادل بادشاه چې دی د عدل او د انصاف حکمرانی کوي په مسلمانانو. دویم هغه نوجوان چې په ځوانۍ کې د الله تعالی عبادت وکړي. هغه نوجوان چې په ځوانۍ کې د الله تعالی عبادت وکړي، دا هم د الله تعالی د عرش د لاندې ولاړي. دریم هغه کس چې د زړه جومات سره لګېدلی، چې دی منزله راشي او دی جومات کې ناستي، تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، ښکلي ښکلي ذکرونه کوي، او بیا د څه حاجت دپاره وځي او بیا دی زر واپس جومات ته راشي. دغه انسان چې د زړه جومات سره لګېدلی وي. څلورم دوه هغه کسان چې دوی خپل منځ کې محبت د الله تعالی دپاره وي، د دوی خپل راجمع کېدم د الله تعالی د رضا دپاره وي، او د دوی جداییم د الله تعالی د رضا دپاره وي. نو موږ وګورو نن مسلمانان داسې نه کوي. د چا نه چې پیدا نه وي که نه، نو زمونږ هغه شان نه کوو. دوستان هغې ته وایي چې د الله د رضا دپاره یو بل سره محبت کوي، او د هغوی جداییم د الله د رضا دپاره وي. یعنې یو ګناه کوي یو ملګری، نو هغه ته ته ووایه چې دا ګناه کې په لاس یې منې کا، په خوله یې منې کا، په ژبه یې منې کا. درې اپشنه شو. اخیری څلورم په زړه کې د بدو ګڼي. دا د ایمان اخیری درجه ده عزتمندو. نو څلورم دغه چې د الله تعالی د رضا دپاره محبت د هغوی جمع کېدل او جدایي د الله تعالی د محبت د رضا دپاره. پنځم هغه کس عزتمندو مسلمانانو، هغه نوجوان چې یو شریفه زنانه یې ځان ته مایل کړي. ځان ته یې مایل کړي د څه دپاره؟ تاسو ښه پوهېږئ، د ګناه دپاره، چې راځه نوجوانه الله تعالی نافرماني کوو، بدپیلي کوو. ها نوجوان څه وایي؟ نه، زه د الله تعالی نه یریږم، الله تعالی زما په سر باندې دی. هغه بالول دانې ورځې وکړه، نو چرګانې وله ورکړې، استادانو وي دا لال کوي. هغه واپس راوړو. ولې دې راوړو؟ هېڅوک مې نه ویني، خو هغه الله تعالی مې ویني، کوم چې زما په سر باندې ولاړ دی، او زما هر یو څیزو ته پته ده ورته. ها شپږم نمبر هغه کس چې په داسې طریقې صدقه وکړي چې بل لاس ته هم خبر نه شي. یو د ترغیب دپاره داسې صدقه هم کولی شي چې هغه مثال په طور یو کس دی، هغه صدقه نه کوي او ته د هغه په مخکې صدقه ورکړي. دا ریاکارۍ کې نه، چې ستا زړه ته الله تعالی ګوري. الله څه وایي؟ ان الله لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. الله وایي زه ستاسو صورتونو او ستاسو مالونو ته نه ګورم، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکې زه ستاسو زړونو او عملونو ته، نیک عملونو ته ګورم. عزتمندو، د په ښه نیت باندې صدقه ورکول، مسلمانانو سره غریبانانو سره مدد کول، دا به هم د الله تعالی د رحمت او د الله تعالی د عرش د لاندې ولاړي. اووم نمبر هغه کس چې په تنهایۍ کې د الله تعالی ذکر وکړي او د الله تعالی د فریاد وکړي او د هغه د سترګو نه اوښکې وبهیږي د الله تعالی د یرې او د الله تعالی د رضا دپاره. دغه نوجوان، دغه کس، دغه زنانه به هم د الله تعالی د عرش د سوري د لاندې ولاړي. حدیث مفهوم کې راځي، مفهوم یې دی چې هغه سترګه باندې الله تعالی د جهنم اور خراموي، کومه سترګې نه چې د الله تعالی د یرې د وجې نه اوښکه ځمکې ته تویې شوې ده، او بل هغه سترګه باندې الله تعالی د جهنم اور حراموي چې کومه سترګه بدنظري کوي او یو زنانه را روانې وي، چې نه د الله نه یریږم، دې زنانه ته زه نه ګورم، نو هغه سترګه باندې د الله تعالی د جهنم اور حرام دی. بله هغه سترګه باندې د جهنم اور حرام دی کومه سترګه چې د الله تعالی په لار کې ویښه پاتې شي. یعنی مجاهدینو فیره کوي، مجاهدین لګیا دي اوده دي او دی د هغوی فیره کوي، د هغوی حفاظت دپاره ولاړ دی. په دغه سترګه باندې د الله تعالی
د جهنم اور حرام کړي. عزتمندو یو څو خبرې مې ستاسو په درخواست کې وکړې ستاسو په او الله تعالی دې مو تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. زمونږ دا چینل دی دا هم سبسکرایب کړئ. جزاک الله. الله مو خوشحاله ساته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.